دا چې په مخه ویني دې غاړې ته خو ډېر لوی کمر دی، دې غاړې ته مشرق غاړې ته ډېر لوی کمر دی، دا منځ یې خالي دی. اخوا ته بیا شمال غاړې ته ډېر لوی کمر دی، دا منځ کې میدان دی. هلته چې دی مغرب غاړې ته راځي ډېر لوی کمر دی، کمر هملته مشرق غاړې نه ښودل دی، مشکل ترین کمر دی. حتی څلورو غاړو نه دا کمر لري، څلورو غاړو نه خطو لار نشته. دلته کې خو منځ کې موږ ډېر په تکلیف سره دې لارې باندې راوختو، نور هېڅ لار نشته دی. دا منځ چې څومره علاقه ده دا تخت سلیمان دی. سلیمان علیه السلام خپل تخت به بابل دغه نه صحرای سینا نه راوچتاو، نو اول به په بابل نینوا کې کوزاو، بابل نینوا نه به چې راوچتاو نو دلته کې د خراسان د مرکز د تخت سلیمان په دې ځای به یې کېناو. ولې چې دا د خراسان د خاورې بالکل منځ دی او دا ډېر اوچت غر دی، دې نه د افغانستان ټوله ښکارېږي تر اخره، هغه غرونه چې څومره ښکارېږي غټ دوربینونه کې کتی شئ. او دې غاړې ته دا ټول هندوستان هغه ګنګا او جمنت او اسدون دی دا ښکارېږي لګیا دی. او دې غاړې ته دا هغه چین شمال غاړې ته دا ډېر اوچت ځای دی. او دې غاړې ته دغه جنوب دی، هغه بره غر ته چې وخوځي د ټول جنوب درته ښکارېږي. نو دا تخت سلیمان دی. اوس کته هغه وړه غونې سوړه چا کتل ده دغه غونې ځای کې و چې د سلیمان سلام تخت به دلته راته بلقیس به راتله، دا د عشقبازۍ او د مدارۍ قیسې جوړې کړي دي. دا د سلیمان سلام د شان خلاف دي. ښه د سلیمان سلام تخت ډېر لوی و، ډېر لوی مخلوقات به پرې وو. دا ټوله علاقه چې دې ځای کې تا ته ښکارېږي دا څلورو غاړو نه کمرې وي، حفاظتي انتظامات وو. او جناب والا حضرت صاحب تخت به دلته کېناسته، بیا به دې نه چې پاڅېده نو سیده کابل ته وته. او دا د موسی علیه السلام نه وروستو سلیمان علیه السلام په دې غاړه دا سفر یې ځکه کړی دي چې کېدای شي هغه ته په وحي ذریعه دا ښودلی شي چې ستاسو نسل اسرائیل په آخر یو وخت کې دې غرونو ته راځي، کابل ته به راځي. د تخت سلیمان یعنی دا غور او دا شیرانی او دا دلته چې کوم دا خراسان دی د دې ته به راځي، او دغه د بابل نینوا په لارې به راځي. نو ځکه به هغو د صحرای سینا نه چې دا جاز راوچتاو نو د دغه نه صحرای سینا نه نو په بابل نینوا به یې کوزاو. بیا په دغه لارې باندې پښتانه راغلي دي، په اصفهان به دا جهاز راته دلته به یې کوزاو په دې تخت سلیمان، او دې نه به یې چې اوچتاو چې په کابل کې به یې کوزاو. تفسیري روایات دا دي، په تفسیر کې دغه خبره ده. باقي دا د خلکو ډکوسلي دي، د ځانه دلته ملنګانو قیسې جوړې کړي دي او پروګرامونه جوړ کړي دي. 400 بنګو نظام یې چلاو، خو د حضرت صاحب کرامات دي چې دلته کې د 400 بنګو نصیب شوي نه دي. او حضرت صاحب قبر پاک صاف سبحان الله. او ویریږئ هغه ورځې نه چې کوم ورځې پښتنو دا قبر د بر امام په شانتې جوړ کا او د جناب ساینس علي سرکار په شانتې جوړ کا، او دلته کې د 400 بنګ او د لواطت او د زینا وړې جوړې کړې، نو بیا به دلته د خدای عذاب راځي، دا خاوره به بیا تباه کېږي. اوس هم د جنوب غاړې ته دلته کې د چلغوزو په غره باندې اور لګېدلی، بیا خلکو ورته قرآنونه لګولي. دا ونه هم وچه شله، دا ونه چې کومه ولاړه ده دا غټه دا وچه شوې ده. لذا په دې باندې غور وکړئ، یو تشریعي نظام دی، یو تکویني نظام دی، ځان را بیداره کړئ. او دا حضرت قیس چې دا ډېر وروستو راغلی دی، دا خو دا بني اسرائیل مخکې راغلي. او حضرت قیس اولاد چې کوم دی هغه هم پښتانه افغانان دي، خو ټول افغانان او پښتانه د قیس اولاد نه دي، دا خو بني اسرائیل دي. خو کوم کسان چې قیس برای راست د قیس اولاد دي هغه خپل فخر محسوس کوي چې موږ خپل نسب حضرت قیس سره وجنګو. نو د هغه خاندان نه بیا جنکۍ هم کړي دي، ودونه یې کړي دي چې دو خو موږ باندې احسان وکړو. اول موږ په دین موسی بیا په دین رسول الله رالو، او دې کې چې دنه په منځ کې استعمال قیس عبدالرشید او د صحابه او جماعت شه، نو د په موږ ډېر احسان دی. نو ټول پښتانه افغانان دا فخر ګڼي چې موږ خپل نسب دته ورسو. نو په څه طریقې سره خپل نسب رسوي، والا دا ټول چې دي دا د قیس عبدالرشید اولاد نه دی. دا په تاریخونو کې دا ټولې خبرې غلطې دي، هسې خرافات دي، دا د صحافیانو ډکوسلي دي، دا هېڅ حقیقت نه لري. دا بني اسرائیل ټول مخکې دلته را رسېدلي، دا د قیس عبدالرشید دغه بني اسرائیلو نه یو فرد و. او دی چې لاړ هلته مسلمان شو، پیغمبر والا واده هم د هغه ځای نه وکړه، او هلته کې چې کوم اسرائیلي مسلمان شو د هغه لور یې درته ورکړه، دا پوره وفد دې خاورې ته بیا را تشکیل که، او دلته کې دو راله، او دلته کې بیا دو دعوت ورکړو. نو اوس هر پښتون دا او هر پښت دا
پښتانه دي ځایلي قومونه چې پښتو ژبه زده کړي هغه پښتانه نه دي هغه څوک ګریانه دي څوک دیندوالو اولاد دی څوک د یاجوج و ماجوج اولاد دی څوک د چا اولاد دی نو صرف پښتو ژبې سره خو سړی پښتون کېږي نه او پښتو کې مشهور مثال دی چې هر سورګیر شاګل خو نه ما په ارض خراسان مقاله کې دا ټول تفصیلات هم لیکل دي لږ د دجالي صحافت پرېږده دا کتاب وګوره چې په مزغه سر د خلاص شي نو دا ټول خلک ځان فخر ګڼي چې من قیس عبدالرشید ته ځان ورنږدې کړو ولې چې دا زموږ د افتخار ذریعه دی باقي دا دلته کې مخکې ټول بني اسرائیل راغلي دا ټول د بني اسرائیلو اولاد دی بني اسحاق او د بني ابراهیم دي دا او په دې کې قیس عبدالرشید هم و نو قیس عبدالرشید چونکې ډېر لوی احسان کړی دی دغه احسان په وجه هر یو قوم دا فخر لري یوسفزي ځان ته وایي چې زموږ نسب هلته رسي کاکړ ځان ته وایي چې زموږ نسب هلته رسي ترین د غورغوشت او جدون او فلان او بستان دا ټول ځان خپل نسبونه د رسۍ د وزیر او مسعود وغیره چې به یې موږ دغلته د قیس عبدالرشید ته ځان نو څه د ښځو په طریقې سره ځان رسوي څوک د سړو په طریقې سره ځان رسوي دا فخر ګڼي دا د افتخار ذریعه ده یو خدا خبره ذهن ته وساتئ چې دا داسې خبره شوې ده بیا دا قبر دلته ځکه جوړ شوی دی چې په دې خاوره کې هندوان آباد او پښتانه خو من حیث الپښتانه مسلمانان شله بني اسرائیل من حیث البني اسرائیل مسلمانان شله د قیس عبدالرشید په دعوت منې خو دا نور قومونه خو جنګونو بیا مسلمان شي دي کابل د بت پرستۍ ډېر غټ مرکز و بت متو او دا دغه چې د تختبای د بت پرستۍ ډېر غټ مرکز و ټکسلا غټ مرکز و نو دو بیا خطرات لرل چې به دا زمونږ مشر په موږ احسان کړ دی موږ مسلمان کړي او د خاوره کې دنه قبضه چول ده او تعدیه کوي او غلبه راوړي نو دا هندوان به بېعزتي وکړي او دا بت پرسته بت مت به بېعزتي وکړي نو د بېعزتۍ نه بچ کول د پښتنو مشرانو بیا ډېر اوچت که او د تخت سلیمان د غره ته یې راورسو چې هسې هم دلته کې زموږ مشر حضرت سلیمان براته او دا زموږ محترم کس دی نو دا محترم کس دغه ځای کې دفن کوو چې کوم ځای کې زموږ دا مشر راته او تخت به یې کېنو یو خو دا نسبت و بل دا و چې دی به د بېعزتۍ نه بچ شي چې بل ځای کې خښو کېدی شي بیا دا بت متې بېعزتي وکړي او نور هم څه خبرې دا افتخار یې مکو چې په خاوره کې کم اوچت غر دی چې په هغه غر کې دفن کو دا د اوچت سړی دی په اوچت ځای کې دفن شي نو دا ډېر علل لري د دې وجې نه دلته د راتلو څه مطلب نشته دی دلته نه څه کلی دی نه څه خلک دی نه څه پروګرام دی هېڅ شی دلته کې نشته دی دا ورته زیارت په نوم چې څه شی جوړ کړی دی دا وروسته ملنګانو شلنګانو څه کیسه یې ځان ته جوړه کړې ده څه نوره پروګرام یې سوچ کړی دی دغلته او جدا کیسه ده هغې ته خو د سر نه ذهن مه وړئ خو تخت سلیمان حقیقت لري او دا د قیس عبدالرشید قبر او دا د صحابه او دا نور قبرونه دا حقیقت لري او فلسفه هم درته وښودله چې په دې وجوهات یې دلته راړه لکه سید احمد شهید مجاهدینو د هغه قبر یې پټ کړی و د هغه قبر معلوم نه دی دې وجې نه چې سیکان یې بېعزتي ونه کړي او دلته کې زموږ دا شیخ چې قریب زمانه کې راغلی او محترم کس و اخوانی نه و دا ذهن کې وساتئ دا غټ دجالان دي دا اخوانیان چې وایي دا شیخ اخوانی و دروغ وایي په هغه باندې هغه یو ساده سړی و چې په دې خاوره کې ځوانان تیاروم دا جزیرة العرب د یهودو نصارانو خالي کومه او دغه اخوانیانو د سره خیانت وکړه نو زموږ دا شیخ لکه دلته کې چې و یا دا ملا صاحب چې کوم و دو دا قبرونه او دا دغه خلکو ځکه پټوله او ځکه دا د کیسه یې کوله چې به د دو بېعزتي ونه شي دا چرته د خلک ورسره ډرامې ونه کړي نو دا په تاریخ کې دا څیزونه موجود دي ښه په دې خبره ځان ورسوئ او دا ټول تخت سلیمان دی ښه تخت سلیمان دا کته 4 فوټه ځای چې جوړ کړی دا نه دی داسې یو دروغ کیسه ده چې چا جوړه کړ ده خدای ته پته ده کله جوړه شوې ده دا هم خدای ته پته ده نورې خبرې ما وکړې